الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. کومه عظیمه سانحه ایران سرزمین باندې رونما شوې ده. د مناسبت سره ټول قوم ته، ملت تشیع ته، مراجعو ته، رهبر معظم انقلاب ته، علماو ته زړه گهرایونه تسلیات و تعزیات عرض کوو. یقینا ایمو قوم یو بیدار قوم دی چې هغوی خپل محسنین، شهدا، علما په ویرهینا نن ورځې کومې جذبې سره، شوق سره تاسو مرکز ته راغلئ، دوکانونه بانو. یقینا تاسو دا اقدام لایق تحسین و تقدیر ده. خصوصي د بیا ایمو پیشنماز آغا شکریه ده کوو چې هغه بهترینی طریقې سره دغه محفل انعقاد وکړلو او قوم ته یو بیداره احساس ده او بهترین طریقې سره هغه تجزیه یې وکړله. زه په مختصر وخت کې کومه واقعه شوې د دې حوالې سره عنوان دا دی چې امتحان الهی و ازمایش. قرآن آیات ہے پروردگار عالم کوم کسان سے ایمان راوړي، مؤمنان وګرځيږي، یا وی ګمان ده چې هغوی به امتحان نه کیږي. یاد وساتئ ایمان امتحان سره، ازمایش سره همراه ده. چې کوم کس مؤمن وي، کوم قوم چې ایمان ولوي، یا وی امتحانات اندوره سخت امتحانات وي. تاسو وکسوی پروردگار عالم څه سنتونه دي، سنن الهی نه ودی هغه حتمی دي. لا تبدیل لسنت الله. هغوی سنتونه هدایت د پروردگار یو سنت الهی ده. انیشان سر نصرت مؤمنان د پروردگار عالم سنتونه یو سنت ده. ازمایش و ابتلا و امتحان د پروردگار عالم سنتونه یو سنت ده. دا امتحانات، دا مشکلات زندگی نه ته استکوای نشي و بسای نشي. زندگی کې به دا ضرور وي، حذف نشي کېدای. امتحانات و ازمایشات ویلې څه پروردگار عالم سنت ده و دوی سره روبرو شوله یقیني ده. خو مهمه دا ده چې انسان دغه امتحاناتو سره چې روبرو شي، انسان حوصله هار نه کی، انسان همت هار نه کی، انسان جذبه کم نشي. تو سپاتوی دا امتحانات ټول نه زیات انبیاء باندې رغلی دي، اولیاء باندې رغلی دي. ائمه اطهار علیهم السلام امتحانات سره روبرو شوي دي. قرآن کې پروردگار عالم اشاره کی: اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام خدای ازمایشاتونه امتحانونه وبسلو، نو هغه بیا مخته نورې عهدې حواله کړلې. نو که دا یو سنت الهی ده چې انبیاو په حوالې سره جاری شوی ده، اولیاء باندې جاری شوی ده، امامانو باندې جاری شوی ده. حدیث نبوی ده، پیغمبر اکرمی چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. یاد وساتئ ټولنه سخت مصیبتونه، تکلیفونه انبیاو باندې رسي، بیا هغه سې کسان چې هغه صالح کسان دي، بیا چوک چې هغوی سې ډېر نږدې کسان وي. رسول الله باندې ګلان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث کې پیغمبر یې چې یبتلی رجل بحسب دینه، یو کس نه خدای امتحان خلی هغه دین و ایمان حساب سره. چا سوره ایمان مضبوط، اندوره امتحان زیاد. فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه. کچری چا ایمان محکم ده، مضبوط ده، یغه تکلیف، هغه مصیبات، یغه امتحانات زیاد ده.
نو دا امتحانات یاد وساته مؤمنانو دپاره یخي شوي دي خو ما د عرض وکړلو څه دي کې مهمه نکته دا دی چې انسان همت و حوصله جذبه کامه نشي، انسان ناامید نشي، انسان مایوس نشي، انسان امید قائم پاتې شي، انسان ایمان قائم پاتې شي، انسان د ناامیدۍ و د مایوسۍ شکار پکار دی نشي. کہ څنګه یو شاعر یہی ساحل کی سکون سے کسے انکار ہے لیکن ساحل کی سکون سے کسے انکار ہے لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ بلزی کی شاعری یہی تو واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ عورتیں جو ہار گئے آسمان سے. یاد وسطوئی انقلاب اسلامی ایران دیکھنا ہمیشہ د پر خپل حسابو کې تپو کې غلط لوړ دي، یغوی محاسبات همیشه د پر اشتباه هو، هغوی سوچ دا کړی دی چې ایران ته کله نقصان ورکو، کله نقصان میلوشي، کله لیډران شهادت سره روبرو شي، حادثات ورکی وشي، نو دا به پسپا شي، دا به نکمه سره روبرو شي، دا به ناامیدۍ سره روبرو شي، خو دوی همیشه حساب کتاب غلط ثابت شوی دی. ایدی و بهترین نمونه و مثال هغه دی چې کله جیمی کارټر چې انقلاب کامیابی کې د امریکای صدر و، صدارت نه بعد هغه خپلو یادداشتو کې دا واقعه لیکلی دی چې ما انقلاب اسلامی ایران نه بعد د CIA مستعفی شده سربراه نه دغه خبرې پوښتنه وکړله چې دومره لوی ټیکنالوژي په باوجود، دومره لوی بجټ په باوجود تاسو سا ایران کې تشیع د اسلام ولا انقلاب ویلې کامیاب شولو، تاسو ویلې شکستو خړلو، تاسو ویلې دی مخنیولای نه وکړلو. یې چې هغه مته جواب داو چې مو ټولې اندازې غلطې وي، مو سارا سوچ کیا نہ واسه دا دغه طریقې سره ایران انقلاب کامیاب شي. ایمو سره کمپیوټر وو یغوی کمپیوټرو سمجھ کې یغوی کمپیوټرو پوی کې دغه انقلاب نظام نه راتللو. اندیشون سره وساده د یاد وساته نه دیخنو انقلاب نه دی پیژندلې، نه دیخنو ایران نه دی پیژندلې، نه دشمن تشیع نه دی پیژندلې. هغوی یو خیل ته حسابونه کوي، تشیع بل طرف نه وزي مخته ترکې کوي. کزه تاسو مو اکثر دا شی واقعیت وشي ځنه وخت کې جوانانو نه وورو مایوسه، ځنه وخت کې خبرې کوي خو کېدای شي هغه ایمان جذبوي، مینه یې دوره زیاتوي، خفګان یې دوره زیات وي. خو یاد وساتئ انقلاب اسلامی ایران د پاره کلا قربانۍ ورکړي شوي دي، دغه قربانۍ او ایران انقلاب اندوره تیز نور بتلی دی، اندوره کامیابی سره نور روبرو کړی دی. داسې نه دی چې ورسته شوي وي، نه پسپایي نه دی اختیار کړي بلکې ترقي نوره شوي دی، کامیابي نوره شوي دی. زه تاسو صرف فهرستوار د ایران هغو شهداو نامې خلم چې هغه ایمو دلته مشران ناست دي، هغه صاحب ناست دی، پته دی چې د څنګه انقلاب اوایلو کې شهادت و قربانۍ پیش کړلې تا آیت الله رئیسي پورې چې ابل ورځ والا واقعه دی. کسا قربانۍ چې شروع شوي دي انقلاب کامیاب شول، اول آرمی چیف د ایران ولی الله قرنی و چې هغه شهادت پیش کړلو، قربانۍ پیش کړله. هغه نه بعد شهید مطهری ایران کې بے دردۍ سره قتل شولو چې هغه مغز متفکر ایران و. هغه نه ورسته بیا هاشمی رفسنجانی باندې قاتلانه حمله وشوه چې خدای محفوظ وساتلو ورکې. بیا حاج مهدی رکی بعد والا کلو کې هغه باندې و د مکه وشوله چې هغه شهید شولو. آیت الله قاضي شهادت وشولو. هغه نه بعد تسلسل سره د شهادتونه شوي، دا څه وړې هستې نه دي. اندیشون سره د آیت الله مفتح شهادت و چې هغه ظالمانو شهید کړلو. بیا هغه نه ورسته رهبر معظم باندې قاتلانه حمله وشوله چې هغه کې الحمدلله محفوظ پاتې شولو. دین علاوه بیا جمهوری اسلامی دفتر کې چې دمکی وشولې، هغه کې شهید بیشتي غونډې کې عظیم کس او 72 شهدا وشول چې هغه ډېره غوټه سانحه وه ایران دپاره اوایل انقلاب کې، هغه نه عبور وکړلو. هغه نه ورسته بیا حجت الاسلام حقانی شهادت و عظیمه هستی وه. یو وزیر اعظم دفتر کې دمکا وشوله، وزیر اعظم شهید با هنر
او صدر محمد علی رجایی ورکی شهید شولو غاټه سانی هوا ایران د پاره هغه نورسته بیا آیات الله قدسی آیات الله مدنی بزرگوار هاشمی نژاد دوی شهادتونه وشول ایران پسپانه شولو آیات الله شهید دست غیب آیات الله صدوقی آیات الله اشرفی بزرگوار صدا مهمترین افراد بود ایران څه اوایل انقلابو کې دوی ظالم واخستل شهادت او ذریعہ سره حملو ذریعہ سره خو ایران دغه شهادتو قربانیو په باوجود ترکه او رشد او کامیابی نور حاصل کړل ایران پاکستانی پارا مولا مهدی جان باندې بلند صلوات اللهم صل علی دوی بیا نه دي نوس ایران نه سو کولا بعد بیا څو شخصیات او قتل شوه د ایران کې اسد الله لاجوردی شهید شو یو سیاد شیرازی څه پایلټ وو عظیم کاسو ایران کې شهید شولو خو ایران پس پای نه د اختیار کړي ایران زوال طرف ته نه لړو بلکې کامیابی نور حاصل کړلې هغه نو ورستا بیا دوی علمی کسان ساينسدانان پروفیسوران قاتل ایران کې وشولو هاته اوس مخ ته خیره دا سو کولم مخ کې تسلسل سره واقعیات وشول څنګه کې ډاکټر مجید شهریاری ساينسدان وو شهید شولو ډاکټر فریدون عباسی و شهید شو علی محمدی و شهید شولو احمدی روشن و واخری میزایل و ټیکنالوژي بنی و ډاکټر فخری زاده هغه بقیدا ایران دغه عظیم پودې د پاره ونې د پاره خپل وینه ویر کړله ابيري وشو دغه ونې وسره قسم نقطه مې دغه ذکر ده چې یاد وساتوي دیخنه وسپوري ایران نه د پیژندلې دوستانی پکار دیو پیژندی امام تاسو دا ایران ټکه ز استملام دا زین کې رانه شي چې جغرافي حساب سره مونږ بدل دی بابا ٹھیک دی ملک مونږ بدل دی خود مهدویات ولا نظریات د تشیع ولا نظریات د ولایات ولا نظریه ایمو کی واده ایمو جذبه واده ایمو لیاره واده ایمو هدف یو ده ایمو منزل یو ده ایمو پیشوایان یو دی ایران نن مرکز تشیع ده ایران نن مرکز او محور مقاومت ده که ایران حمایت نشي کوله یاد وستا تخبل ایمان کې بیا شاک کوي شي ویلی ای مقاومت والا یو عظیم لیڈر سید هاشم هغه د جملې دي چې یاد وساتن دی زمانه کې دغه وخت کې ټولونه اوجب واجبات انداده چې ما تاسو مقاومت سره ودرېګو ما تاسو ایران انقلاب سره ودرېګو ما تاسو په کار د ار میدان کې ار محاذ کې په کار د اسلامی انقلاب سپورټ وکړو نن دښمن لګیا دي تاسو دغه مختلفو لباسو کې لګیا دي هغه خپل کسان تیار کړی دي هر لباس کې تیار کړی دي تاسو مسلمانو لباس کې لیدای شوي تاسو شیعو لباس کې لیدای شوي چې هغه څخل ته حمله کوي انقلاب باندې ما او تا فریضه جوړی کی صدا دیخنیا او پیژندوی ای دوی اهداف او پیژندو ای دوی میشن او پیژندو هغه نه یو کس چې مو ډیر کله شي جوانان ته متاثر اوي ویډیوونه وایرل کیږي حسن الله یریده څنګه یغه هغه چهره چې کومه منحوسه چهره یوا هغه پټوا هغه به چوته ویل چې جنډ د کور د کوي امریکای د پاره ٹھیک ده کته اهل بیت او دفاع کې لګیا خو یاد وستا چې کله ته دښنه کې نه ولې کله ته دښنه بجټ باندې ناسي کله ته مغه شری باندې ناسي کله ته مغه اهداف د پاره ناسي ته د زحمتونه تکلیفونه هیڅ معنا نه لري هغه منحوس غیر چې کومي طریقې سیات الله سید ابراهیم رئیسی بزرگوار توهین وکړلو خو زه دا ویل شمس سید ابراهیم رئیسی ویني کې دومره اثر وو چې دا منحوس چو نشو خیدی چهره چو نشو خیله سید ابراهیم رئیسی مظلومی ویني څرګند کړلو زه یو پیغام داسې در کوم جوانانو یاد وساتئ هیڅ باندې هر شي باندې کمپرومایز کوي شوی کوئی خو پام کوي
مراجع باندې مجتهدانو باندې ولایت فقیه باندې علماو باندې تشیع باندې اشیاء او نظریه مکتب باندې هیڅ کله کمپرومایز ما کوي دا داسې نظریه ده چې ما او تاسو حق ثابتوي دا داسې نظریه ده چې ما او تاسو ته نجات رکوي دا داسې نظریه ده چې نن کې تشیع ته بقا ورکړي دي همدغې نظریې بقا ورکړي ده کسا ما د تارز وکړلو چې دغه حوادث یاد وساتوي دا د مایوسۍ وخت نه دی چې ما او تاسو مایوس شو امام خمیني رضوان الله تعالی علیه جملې دي هغه یې چې کله تا اهداف مقدس وي بلند اهداف دوي نو دا شی واقعیات طبیعي دي روبرو به کېږي ورسره ویلې بلندو اهدافو ته رسېدله داسې اسانه خبره نه ده او دویمه خبره دا دی چې دا شی حوادث کله کېږي دا د اسلام او د تشیع احیا دپاره او د ملت او قوم اتحاد لپاره ډېرې ضروري دي تاسو ولیدلو چې ایران قوم څومره د اتحاد او د اتفاق او د وحدت مظاهره وکړله دشمن دغه شي ثابتولو کوشش کې و چې وایي چې ایران عوام زده شوي د انقلاب نه ایران عوام بیزاره شوي د انقلاب نه ایران عوام ولایت فقیه نه متنفر شوي دي علماو نه تشیع نه اسلام نه نفرت شوی دی بار بار حربې استعمالولې خو ډاکټر حیات الله سید ابراهیم رئیسی مظلومي وینې ثابته کړله چې دغه دا ټولې خبرې پروپیګنډې دي درویغ دي جھوټ دی هغه عوام لکه څنګه اوایل انقلاب کې انقلاب سره ویلوړو ماشه نه ویلوړ دی رهبر سره یوه جذبه کم نه دی شوي یوه ولوله کم نه دی شوي او بل دغه شهادتونه یاد وساته دا د انقلاب د مضبوطۍ ضامن شهادتونه دي دې سه انقلاب کمزوريږي نه بلکې نورا مضبوطیږي اسلام ته او انقلاب ته ابیری ملويږي بقول امام خمینی چې کچېرې دغه واقعاتو کې زبردست وایم دخن لاس خووي یاد وساتي امام خمینی چې دای دوی د عاجزه دلیل ده مخکې سوره قرباني ایران ور کړی دي دښمن ځکه عاجز ده چې مو مکتب سره مذهب سره نظریه سره روبرو نشي کېناستای چې مو سره بحث وکي مباحثه وکي گفتگو وکي ایمو دلیل ووري دوی منطق دا دی چې قتل او کشتار جوړ کی دوی منطق دا دی چې ایران سره ټکر وخوري دوی منطق دا دی چې قرآن واقعاتو کې دوی ملوث ګرځي یو کلک صلوات واست محمد و آل محمد مو ځنه وخت کې دا شی سواله کوو چې مو شیعه ویلې دا شی واقعیاتو سره روبرو کیږو مو شیعه ویلې دوره مظلوم واقع کیږو کسا نور سویلې دا شی نه کیږي لکه سوره شیعه سره مثلا کیږي محاذ باندې نن کتلیږو مو کا شهید قاسم سلیمانی ده کا ابو مهندس مهدی مهندس و کا نو د شهدا دي مو سره مثال کے طور پر دا واقعیات ویلې کیږي خو یاد وسه زیوا جمله د تعدا کوم شاعر ترجمانه دی مطلب اغیچ گرتے ہے شہسوار ہی میدان جنگ میں گرتے ہے شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے یاد وسطا میدان کی کا مقابلہ کئی جوانانی کئی شہسواری کئی اگر سے کسان سوئی مکتب نوی نظریائی نوی حق باندی نوی هغه نه کتلیږي هغوی ته میدان ضرورتا نشته ویلې یاد وساتوئ مو یو څه د مولا علی او د مولا حسین وارثان مو یو مو د کربلا او د عاشورا وارثان یو مو د قرآن او د سنت وارثان یو مو هغه سه قوم یو چې می سم مزاج قوم مو یو بوزر صفات قوم مو یو یاد وساته مو ملک اشتر مرام قوم یو مو هغه سه قوم یو چې مو دعوا کړی دی او بلکې موسی وعده دی او بلکې مو ایمان دی چې ټوله دنیا باندې به واورځي حسینی او مهدوی پرچمن د ملګو مو هغه سي قوم یاد وساته چې مو مزي کربلا وا مو هغه سي قوم یو چې مو مستقبل مهدویت د ظهور مهدی دی مو هغه سي قوم یو چې شهادتونه قتلونه مرګونه حادثاتونه گبرایږي نا ویلے لکسنگ بقول شاعر غیث انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے حسینی کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے یہ رسم سکھائے ہے حسین ابن علی نے سر سجدے میں ہو تو خنجر سے ڈرا نہیں کرتے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ورزمت الشہداء
فدای راه حق علمای ربانی مجاهد فی سبیل الله خیال حسین آقا برند زبرندر صلوات. قربان مشای ما و تاسو تعلق کربلا سره ده، ما و تاسو تعلق عاشورا سره ده. مودا و حوادثونا، مودا و قربانیونا، دار و خوف و ناامیدی هیڅ کله نه کوو. ایمو لیارا معلومه ده، ایمو مقصد معلوم ده. بقول شاعر میں حق پرستوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں دست و گریبان نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. ما تاسو لیارا ډیره مضبوطه لیاره ده. خیاد وسطه زه مطلب دته مختصر کوم. پکار ده ما تاسو اصلی محور و امید تکیهگاه پکار ده زمانه مولاوی. ما تاسو خوش قسمت یو چې ما تاسو امام موجود ده. و امام په باره کې دا تصور ما ساتوي چې هغه به واوري چې رڅي سپین واس باندې به ناس وي، بیا به راشي، بیا به حاضر شي. نه، امام ما تاسو حاضر ده، ما تاسو مانځه موجود ده. ما تاسو ډېره نږدې رابطه ده، ما تاسو باندې ډېر شفیق و مهربان ده. بقول بهجت غاغی چې ما تاسو ژبې نه څه خبره وځي مخکې دینه چې ما ته خپل غوږو ته ورسیږي زمانه امام ته رسیږي، مولا ته رسیږي. هغه مهربان امام ده. یاد وساته هغه سه امام څنګه د شیعه او غم او خوشاله کې دکھ درد کې برابر شریک ده. هغه ما تاسو باندې آگاه ده. یغه مینا محبت ما او تاسو دوره مینا محبت ده چې سوره والدین کوي، والدینو نه پورته مینا محبت سره کوي. ویلي دلیل در کومه والدینو مینا محبت غریزی ده. هغه والدینو واجنه ده چونکه دا مینا محبت حیواناتو کې اشته ده، بچي اوس مینه کوي. خو امام د زمانه امام حاضر امام تاسو مهربان او شفیق امام خپل او شیعه اوس هغه مینا ده لکه سوره مینا خپل پروردگار ذات پروردگار خپل بندگان سره کوي. دیر کریم امام باندې بلند صلوات. امام ما تو ډېر مهربان دی، قربان مشم، ډېر شفیق دی. هغه دغه حالات او واقعیات باندې آگاه دی. مدیریت مغه لاس کې ده، نظام مغه لاس کې ده، هر یو سیستم مغه لاس کې ده. امام ما تو سنت نشي پوي را یاد وساته. ز مختصر واقعیات ته ذکر کوم، صاحب طرف ته تاسو ورو بیا یاد وساتوي. کسا ایت الله اصفهانی بزرګوار په باره کې درغلی دي څ کله برجردین مخ کې مجتهد وو، څ پلار نه پرخللو اصفهان ته تللو څ زه طلبګي کوم مالتي پلار او تله تکلیفونه ډیر دي، مشکلات ډیر دي. ما څ لاړو بار حال اصفهان کې سبق ویلا جمع وو ایواوري زی پلار پختنی ته ورغلو لاسو کولو مجتهد جوړ شوی بعد کې سبا کې ویلا پلور سکله کمرې ته وترغللو نو سمشاله وا کمرې کې تیار نه د جمی د پاره چې وسراو کمرې کې سخت سړ پلور سختو ته غوسه شولو چې مو د طویلی و چې مارا څا بے ذات کړهلو خې بے ذات کړهلو څو وخت د تکلیفو کې ته ماشاءالله د سنشته هغه زمو سار زونګنو کې کېک د ول په جړو شوم سره په جمله مولا توکړه څه زمانه ممتاز مولا پلور درته چې چوکدان نشته مې چوکان نشته مولا ایز سترګو نم وخت یو بيدلې امت سما مدرسې لاندې چات کې زپوس چات کې وار وټ کې دلو چوکیدار څخ خلاص کړلو یو نورانی کاس ویلار دی او تی د څلګ اصفهانی ر ابو الحسن اصفهانی سمکار دی لګی رکوس کړتا زکه لو ترکوش ولم ایز موت دی ایز ابو الحسن والمندر غله دی تو ته دی چې شامه د کمرې کې نشته پلنکی کونج کې شامه یخي دی مغه روخله او تباله کا اغه بعد لاسو کې پیسې ور سره دی متدیس د پیسې د سره وخله والمندر غله دی مړیا پوخرا او دغه پیسو باندې ځون ته جمی د پاره سړه د پاره چې برابر کڅ سړه د نکیږي خو اكوم المندر غله دی پلار هغه ته وای چې پلار ته د پیغام ور کڅ ابو الحسن وارث شته ده پختنه والا اشته ده تماخه پکېګا سکلا واپس کمرې ته راغم زه وړو کې هم نه پیدام په دغه خبرې سودا چوک نو بهر حال مو خاندسي نورمال واقعیا وګڼاله لور د موتی زوی چوکو اسمو دولت سپلور چوک رغله او بهر ویلوړو موتی چې شام اشتاره شام مو ولا غوالا هغه نه بعد پیسې مو توخل د پیسې ارو کړلې کوم المندر غله دغه ته مړې اروړه او هغه خدمات وکا او هغه ته وایي چې شمی د پاره دغه پیسو باندې ز سمونه خلم هغه ته مو طرف پیغام ورکړي چې مو دلته ولی او وارث او سرپرست او پښتنې ولا شته د ته مخه پکېګا
ایڅ پلور مو ویلوړ و فورن په زنګنورو ته کېناستل هغوی ګیرنه تو کړله ټینګ ټینګ یې مات چې کړله مو ته دې زه زیه تو خو نه وپېژندلو خو ما وپېژندلو دا د مو زمانې امام و د مو زمانې امام و عزادارو اهل بیت ډېر مهربان دي ډېر مهربان دي هیڅ کله خفا نه شوی هیڅ کله پریشان نه شوی هیڅ کله مایوس نه شوی هر واقعات څه کېږي حساب و کتاب سره کېږي زمانه امام نظیر سره کیږي مولا لطف و کرم ور باندې شامل حال وي دا عظیمه هستی سید ابراهیم رئیسی ډیر عجز انسان و ډیر خکی انسان و دیتا خدای واسلا ورکولا دیتا اتم امام واسلا ورکولا دا اتم امام خدمات ډیر کړي و سید بزرګوارو ټول عمر اتم امام روزه کی جره والی وا اتم امام ولادات باندې دي ته صدرات ملو شولو اتم امام ولادات باندې مولا د ځان تر وغختلو ریان بن صلات و قیام لیدات خونی نوتلو نشاپور ته تللو خلخانیونه پښتنه وکه چې ترونی اتم امام ته زیارت ورسوم نونی دوتی څ پلوره څ کله څی متلګ تو خپایا روړه چې د ترون می څ ګوتی ر تروړه لیاره لیاره کې څ کله څی ځان سره سوچ کې څ نونو ته ګوتی روړم ز امام نه چې وغړم زړه کې دی سره څا مولانا وغواړه چې کومې جامو کې مولا لمنځونه کړي وي زندګۍ کې کړي وا جوړاته نه وغواړه ځان سبي کفن کې کېږدوي هیڅ کله مولا تر ورسېدله مولا سم ډېره جامه وکړه مینه ډېره زیاته او مونه هر څه په ویر شول ریان دی چې کله اتم امام نه واپس ووتله مولا غاګ رسې وکړو ریان واپس راشه چې کله واپس راغللم یا اتم امام ملنګ و خادم یې و ځکه مطلب اتصال ډېر کوونې د عزادارو چې کله ریان یې واپس راغله مولا د موتی ریان چې خود نه پویر نه وی شي موت له مولانا هم خبر متدید سره ریان خونی کې نونو د ته چینه ویلی وو ایس مولا نونو ته ویلی وو چې لګي ګوتی را تر مولا لاس کې ګوتی وته نیولی چې دا د نونو ته هدیه کې ویر کا هغه نه بعد مولا یې وا جوړه لاس کې نیولی او مولا د موت یې سره ریان سره کې د چین نیولی وو هغه دادی دا جوړه د سره یو سا ایما طرفه تخپا کې دا وځان سره عزادارو اتم امام ډیر مهربان دی زمانه امام ډیر مهربان دی عزادارو رئیسی سره ډیر مینا وا آیات الله رئیسی سره خدمات کړي و عزادارو دی ټیم کې خو لباس نشي ورکوي خو مولا یې واظیمه تحفه ورکړله آیات الله رئیسی کومه ورځې ما ولادت ده مغه ورځې تویا ولادت ده رڅا بدن ولا جمی او بسارتا روحانی لباس کې موسم ملوشا اجرکم الله اجرکم الله عزادارو رئیسی ما تاسو ته پیغام پرې خلې ده سما جسم خاورونی وسپرالو روح م خدای ته وسپرالو میشن ولیاره مشیا او تاسو ته وسپرالا چو خدایی وی خاکسار انسان وی عجز انسان وی زمانه امام سپایی وی خادم الرضا وی یغه به انجام انداوی څنګه ته بازیمه درجه ملويږي د شهادت خوازدار او شهادت ډیر عجیب انداز کې شوه ده لکه ز کسادت انداز دا خیم لکه څنګه میډانای ابو الفضل لباس زین نظم کې ترغله وزدارو ای علمدار پیروکاری شهادت دسی طریقې سوا شو چې علمدار پیروي وکړل عزادارو اسمان نظم کې تا ډیر مظلومیت سره وګرځیدل عزادارو زبیوا جمله د تدسی وکم عزادارو علمدار متام به و مصائب خون ډیر کولی و ذکر به ډیر کول علمدار متام ایوا ورځي خوب کې میډانای ابو الفضل العباس ولیدلو ورته د ذکر ته امام متام کوي خو ټول متام ده نه کوي او دی مولا زخه دی ټول متام کوم دی نه یو جمله ده نه کوي ایما یو مظلومیت تو نه پوتې شوی دی اوسه پوری ورته د مولا ته وای کوم مظلومیت م پرې خلې دی یی چې ایما عزادارو ته دا جمله ډیره کوا چې کله زین نظم کې ته یو انسان رسی اجرکم الله زیننا زمکه ته یو انسان رسی هغه چی سهارې سره رسی اټولو شهدا ول سونه ول سو سره غلیو علمدار لسونه نو علمدار ورمندونه نو ګلدستې نو زمکه ته راغللو او ظالمانو دسه بدلا ور نو خستلا کومه کینې څه د علی زړه کې وی هغه کینې علمدار نیو بسلی زدارو څه کله مولا سید الشهدا د علمدار جنازې ته ورسېدلو زدارو یی څه مولا یو دستور په وکړلو دستور یې څه وکړلو ملې ته لاس ویر کړلې وا جمله یې ور باندې وکړله الان انکسر زهري علمدار وروره امام علی ادم ماته کړله
اندا جمله به رئیسی باندې رهبره کړي وي عزادارو رهبر به ورته ویلي وي رئیسي تو شهادت سای رهبر ملیا ماته شوله ما دست راست وی ته عزادار یو بل دستوره مولا ور باندې کړی دغه چی شی و یی څه دښنه چار چاپیر ودرېدل څه ودره علمدار جنازې باندې د زهرا زوی حسین څه کوي یی څه دښنو سترګې ورته غړولې لکه څنګه رهبر ته دښنو سترګې غړولې عزادارو یی څه کله دښنو سترګې غړولې مولا حسین علمدار جنازې باندې کلاکه کلاکه په ژړو شولو مولا په ټایو کوکو شولو عزادارو علمدار جنازې څه کېنستلو عزادارو څه کله کېنستلو یی څه میړني عباس چې ته مولا ته التماس نه وکړي چې ته خبره وته نه وکړي چې ته حکم نه وور کړي علمدار وړمندونه پرې شوي دي عزادارو ایوې سترګې کې ګل دی بله سترګې وینو نه ډاکه شوي وه یی څه مولا ته دی مولا ما ته ام البنین خپلې مور وصیت کړی و څه ته د حسین غلام یې چې ته مولا ته حکم ونه کړي خو مولا نن ډېر بې باسه شوی یم لاسونه مو پرېږدي مولا ایوې سترګې کې مو ګل دی مولا بلې سترګې کې مو وینه جامه شوي دی مولا لږې خپل مبارک لاسوسه ما سترګې نه وینه پچه وکړه ورته یې د ویلې عباس وروره ورته یې د آقا زه کله دنیا ته راغلی وم اول څه ما زیارت کړی وي تو چهرې زیارت مې کړی و مولا غواړم څه اخري دنیا نه څام تا زیارت وکم دنیا نه لاړ شم عزادارو څه کله یې وینه ونه پجه وکړله علمدار څه کله سترګې غړولې زبان حال دی میړنی عباس د خپل ورور ته یوه جمله کوي ورته یې د آقا یوه جمله درته کوم یوه پوښتنه دنه کوم دا راته وایه څه خیمونه خو د وړه بلبله نه وي راوستلي خیمونه خو د څه وړه بلبله نه وي راغلي ورته عباس وروره دا پوښتنه د ویلې وکړله ورته یې د مولا ما وړې بلبلې څه وعده کړې وه ما یې وړې بلبلې وعده نه دی پوره کړي عزادارو مولا څه وکړل عباس سار یې راواخیستلو زنګنو کې کېږدولو میړني عباس سار خاورو نه کېږدولو بیا یې زنګنو کې کېږدولو کله دریم ورې مولا سار راواخیستلو زنګنو کې کېږدولو عباس غواړي سار خاورو نه کېږدوي ورته یې د عباس وروره ویلې نه پرېږدې تا سار زنګنو نه کېږدوم ورته یې د مولا هغه وخت مې په زړه کېږي زه کله ته ذوالجنان راکوشي مولا دوره چوک به نه وي څه د زهرا زوی حسین سار خپلو زنګنو کې کېږدوي عزادارو ما هغه وخت و زهرا زوی حسین زین نه ځمکې ته راغلی دی عزادارو شمر ظالم دی یا اخري جمله درته کوم شمر ظالم دی یایي ما غوښتل څه ما مظلوم حسین سره اخري ظلم وکم یی څه کله مو ظلم کولو عامه د حسین شنډې حرکات کې راغللې څه کله مو غوږ ورته واچولو یوه جمله یې کوله ما باس وروره ما میړني وروره چېرته یې لږ خو د حسین غربت لیدلی وی لږ خو د حسین بېکسي لیدلي وی دوره چوک نشته حسین ته زنګون ووایي یو فریاد وکړو یوه مظلومه